چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 17 شوال سن 3 هجری تا د کفارو سره مقابله په احد میدان کې راغلی و. د احد په لمنه کې دا جنگ شوی و. اصل کې احد یو غر دی چې د مدینه منورې نه 3.5 کیلو شمال په فاصله باندې شمال په طرف 3.5 کیلومتر فاصله باندې واقع دی او 15 میله شرقاً او غرباً په دې علاقې باندې محیط دی او دا داسې بهترین یو غر دی چې د دې دنیا کوم مسلمانان نه علاوه غیر ژوندي ساري جنت ته بځي نو په کې دا یو غر هم دی چې د جنت په دروازو کې یوې دروازې خواطبه دا غر موجود وي او دا به همیشه دا پاره وي. او وجه دا و چې دا غر پیغمبر علیه السلام سره انتهایی محبت لرونکی هذا جبل يحبنا ونحبه. دا غر دی چې موږ سره مینه کوي موږ سره مینه کوو. دا هغه په برکت باندې الله پاک جل جلاله امنوالو او د جنت کې مقام ورکو. خپل سوچ کوي چې څوک یو مسلمان وي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان هم وي او د ایمان سره انتهایی محبت یې هم وي او روزانه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د درود او سلام والا تحفه هم لګي نو تاسو څه خیال دی چې دا سړی په جنت نه محروم شي؟ دا سړی جنت نه دی محرومه. دا سړی به ان شاء الله خامخا جنت ته ځي او الله تعالی جل جلاله امنوالو به جنت ځای جوړوي. او صرف دا نه چې جنت به ورته ملاو شي د الله محبوب به جوړ شي. ولې چې کوم سړی سید الکونین صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتي چې چا سره د امین وي دا هغه آداب ته خوندر کوي دا هغه اعمال به ته خوندر کوي دا هغه طرز به ته خوندر کوي دا هغه انداز به تاسو ته خوندر کوي چې خامخ هغه انداز او طرز طریقه ته اختیار وي او چې هغه انداز او طرز ته اختیار کې بیا الله تعالی جل شانه اعلان کړی دی قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے پیغمبر ته ورته وایا دې خپل امت ته وایا که تاسو الله سره مینه کوونکی یې او تاسو الله سره محبت کوونکی یې نو زما نقش قدم باندې روان شئ زما د اعمالو پیروي وکړئ زما اتباع وکړئ يحببكم الله. الله به تاسو لپاره محبوبان وګرځوي الله به تاسو سره مینه وکړي الله پاک به تاسو سره محبت وکړي ويغفر لكم ذنوبكم او د تاسو ګناهونه به معاف کړي والله غفور رحیم. الله پاک ګناهونه بخښل کوي او مهربان دی. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشادات منل او هغه پسې تلل هغه په بابت کې هم الله فرمایلی دي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو یعنی د خبره اومنله او دوی سو احکام ورته جاری کړ سو ارشادات او فرمایل ارشادات دوی اومنل امتثال امر وکړو نو الله فرمایي چې چا د پیغمبر اطاعت وکړو د الله اطاعت. ودما عزیزانو یو غر دی غر الله پاک جل شانه پیغمبر سره محبت ساتي پیغمبر علیه السلام هغه سره محبت ساتي د هغه برکت ده چې الله پاک جل شانه همیشه لپاره دې غرته جنت ور نصیب وي جنت کې وي. صرف دا یو څه نه پیغمبر علیه السلام با چې کله تقریر مبارک کولو نو تقریر په وخت باندې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې یوې کجوره تنه چې وچوا هغه سره بیا ټیک لگاولای او خطبه به ویلا بیا چې کله منبر دوی ته جوړ شو نو پیغمبر علیه السلام چې منبر ته راغی نو هغه تنه په جړا شو او داسې جړای کوله لکه لسبه میاشتې بلار به اوخوي او هغه د اولاد تکلیف په وخت باندې کوم आवाज او جړا ورزي او دا خو کوم आवाज او باسي دا جړاول هغه قسم جړای شروع کړه پیغمبر علیه السلام د منبر نه ورکوزيږي غیر ترنه بدلوي په دې وخت باندې بیان داسې جړای شروع کړه چې سلګي لکه ماشوم چې تاسو کله په جړا باندې مونږ کوي او هغه ډیر یې جوړلې وي او بیا کېږي کې او دای سلګي وਹੀ د ماشوم
ماشوم په شان ته سلګي شروع کړي پیغمبر علیه السلام تسلی ورکوي چې کته غواړي نو زبا اوس پتو لوی ولا جوړ شي او تابه به وخت تر قیامت پورې جاری وي او کدا غواړي چې نه اوس دې زبکه کې خشم خو جنت کې به زما ځای جوړ شي نو بیا بدای ته جنتی به و جوړ شي په جنت کې به تعالتا پیدا شي وای ما جنت پکار دے دا دنیا میں نہ پکار پیغمبر علیہ السلام حالت په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې غار ورته کړي بالپاد دیگر قبر ورته کړي او دا پکې خخوي دا کجور نن هم مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې هغه ځای کې خخلا او دا به جنت الله تبارک وتعالى رسوي جنت کې بدا ولاړوي او همیشه دا پارا په جنت کې الله مقام ور نصیب کو ولې سید الکونین صلی الله علیه وسلم سره محبت دے نو دما عزیزانو الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت وساته او دا وی اتباع وکي دا وی اطاعت وکي دا دوی په اعمالو کې دا دوی په افعالو کې کوم طرز هغه اختیار کې اتباع وکي دا دوی ارشادات څنګه وو دا هغه هم اطاعت وکي هغه هم پیروي وکي هغه نه عمر سره کېږي او سید الکونین صلی الله علیه وسلم سره د محبت اظهار لپاره پیروي سره کم از کم سلسله درود شریف وای الله په فضل و کرم احسان سره الله تبارک وتعالى موږ جنت نه محرومي نکړي